پپټه مې وای واده کړی دی او زما دا اوس چې مې کم کور ولده په نکاح کې د دې سره زما مینه محبت واورئ ښه د میراث خبره ده او پردی حق اخیستل. مولانا صاحب نکاح مې ورسره وکړه ښه په صحیح طریقې مې ورسره نکاح وکړه په قانون باندې او ښځه مې کړه خپله. زما وایي ګوره زه چې دا خبره کوم د دې زه نچوړ راځم نچوړ صحیح ده زما وایي اوښ یم نشته صحیح ده او سخر او خواښې مې مړه دي. د هغې باوجودو زما د ښځې لا 12 جریبه خواوشه ځمکه دا انتقال شوې ده یعنې دا ولې زما مور او پلار ورکړې وه او دغه شانې ټولو ښینو له دا حصې ورکړي دي. خو اوس جناب زما هغه نورو چې کوم سانډوګان دي هغې رالګي او زما چې کومې د خور خویندې دي هغې رالګي او جناب ما تنګۍ او کله سکې حتی چې ما باندې څه شوي یو قسم له ډزې هم شوي دي الله د مرګ نه بچ کړی ما. نو ګورئ مور او پلار ته دا حق حاصل دی چې چاله بس جیداد ورکو او که چېرته د ده دا خبره صحیح دی چې دا کومه خبره کړې ده که دا خبره صحیح نو بیا ظلم دی پردی حق دی پردی حق اخیستل حدیث مبارکو کې راځي قیامت کې به انسان ته د اوه ځمکې دا امیل به د ساشي او د غاړې ته بیا ور واچوي. نو په خپل صبر باندې په خپل خبره باندې صبر کول په خپل حصه باندې او هغه ته قانوني طور باندې انتقال میلاو شوی دی او سخر او خواښې ورله هر څه ورکړي نو جناب بیا پکې ستاسو څه کار دی خو تاسو له کومه درکړي بیا مې یو خبره ده تاسو له هم پوره درکړي هغې له هم پوره درکړي نو برای مهرباني د دې خبرو اترو نه ځان وساتئ. پردی حق خپلو بچو له مه ورکوئ خپل بچي د جهنم خشاک مه سازوئ. حدیثو کې راځي کومه غوښه کم بدن چې په پردي مال باندې غړ شي د هغه وینه هغه غوښې هغه اډوکي دا صرف د جهنم اور مسه کولی شي د جنت مزې چرچې نه. نو جناب سبا به دې مړه یو دې کشرانو ته هم دا مرداریانې پرېښي ډېر خلک یې پردی ځمکې اخوا دې خوا کې پلان ډینګه ته لاړ شي قبر کې او بچي بیا مزې کوي بچي هم تباه برباد کړي. نو جناب دغه بچي بیا تا بس نه سبا سلام کلام دعا هم نه کوي ځکه تا ورته تربیت حرام دی ورته پرېښي. نو برای مهرباني د دې خبرو